په 26 نومبر چې کومه سانحه په اسلام آباد ډي چوک کې د پی ټی آی کارکونانو سره شوې وه نو د هغې حوالې سره د پی ټی آی لیډرشپ درخواست ورکړو چې موږ له د قریبي هسپتالونو ډیټا راکړلی شي، موږ له د مختلف چوکونو سی سی ټي وي فوټیج او د هسپتالونو سی سی ټي وي فوټیج راکړلی شي چې د په دغه درنه کې چې کم کسان زخمیان شو یا کم شهیدان شو څونه کسان هسپتالونو ته رسېدلي دي موږ له د پوره ډیټا راکړلی شي چې اوس حکومت هغه درخواست مسترد کړی دی نو هغې نه پس د پی ټی آی چې کوم لیډرشپ ته هغه اسلام آباد هائیکورٹ کې په دغه کیس باندې یو بل درخواست دایر کړی دی او په دغه درخواست کې لیکلي دي چې موږ له دغه څومره هم هسپتالونه دي هغې په خپل درخواست کې منشن کړي چې د فلاني فلاني هسپتال او د فلاني فلاني چوک ډیټا د موږ ته میلاو شي د هغې سی سی ټي وي فوټیج د موږ ته راکړلی شي او د هسپتالونو ډیټا د موږ له راکړلی شي چې په دغه ورځ باندې په 26 نومبر په 27 نومبر او په 28 نومبر باندې څومره کسان هسپتالونو له تللي دي، څومره کسانو، څومره زخمیانو، څومره شهیدانو، موږ له دې پوره ډیټا راکړلی چې هغه درخواست والله یو حکومت منظور کو دی په اسلام آباد هائیکورټ کې یو بل درخواست د هغې حوالې سره جمع کو ګورو چې په هغې باندې څه فیصله راځي دا به راتلونکي ټایم کې پته لګي. جی